سنا پراک سنټر کې ډېر زیاته مننه کوو د چې کوم مالک دی هغه موږ ته ټایم راکړو ډېر مشهور دکان دی هر وخت کې پکې ګڼه ګوڼه وي چې سیزن هم روان دی دوی نو پوښتنه به کوو چې دکانداري څنګه روان ده. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سالي صاحب ډېره مننه. یو خره دا و چې څومره وخت نه د کپړو کاروبار کې او تر ته چې څه کال یو تېر کال په کوم سفر راغلی؟ سالي صاحب زه خو تقریبا شپږ کال په روزګار په مارکیټ برانچري صنعت په نوم باندې او بل مسله دا ده چې تېر کال په لحاظ باندې درې کال مهنګایي لږه سیوا ده هر څه ګران دي ډېر دغه هم نشته خیر دویم لکه اثر پرېوتی ډېر زیات اثر پرېوتی هغې باندې لکه د 3000 شی پر تقریبا 4,500 روپۍ پورې ده چې چا به 2 جوړې اغوستې اوس مطلب خلک کوشش کوي یوه جوړه دا ته وایي چې ټولونه ګرانې کپړې ستا په دوکان کې او ټولونه ارزانې کپړې د څه پوینټ وښودې؟ سالي صاحب اصل مسله دا ده چې نن سبا ارزانې ورځ ده چې کم تر راځي که نه که کومه ارزانې راځي نو هغې کې مسله دا ده هغه به خامخا کوالټي به بېکار وي. بل زموږ سره الحمدلله داسې ده چې موږ د لاهور نه ښکته نه کار کوو د کپړې نو زموږ سره ویرایټي ټولو نه ښه میلاوېږي عام شي زموږ سره دلته نه اوسي موږ کوشش دا کوو چې ښه شی ګاهک له راوړو مطلب منافع دې کمه وکړي خو چې کوالټي ښه وي بس زموږ کوشش کوو. 2 پیس او 3 پیس او تیارې کپړې میلاوي او دلته 2 پیس 3 پیس او تیارې کپړې ریډیمیډ چې کومې دي فراګونه دا لنګې وغیره د ودونو لپاره دا هر څه الحمدلله میلاوېږي. ګاهک د کوم ځای نه راځي مستقل ګاهک خو زیاتتر زموږ د دې ښاري ریام دی خو زیاتتر زموږ د معمول د چارمنګ بیا ماشاءالله هغې ځای نه ګاهک ډېر زیات راځي هغوی ډېر زیات عادي ودونو والا راځي؟ او بالکل الحمدلله ښه لرې لرې ځای نه دیر میدان نه هم خلک راځي دلته معیارونه او الحمدلله زموږ د هغه ځای نه هم دغه شته دی پښتونه دغه خلک راځي خلکو خیال څومره ساتئ نرخ یاره الحمدلله ډېر زیات خیال څونه هم د وسې مطلب هغو نه کوشش وساتو موږ کوشش دا کوو چې مطلب زموږ نه څوک خفه لاړ نه شي زیات تر اوسه خپل کوشش جاري ساتو په دې ډېره مننه مهرباني خوشحاله شئ.